نن مو راغلي یو معصوم ته سلطان والا دی. یقینا ډېره دلخراش واقعه دی چې دا مو ولیدلو. ډېره د افسوس خبره دی. دا غریب چې کومه دی 5 بچې دي، 2 بچي دي، یو دا دی یو دا دی. 5 بچې دي، الان کې اینکم هیڅ ذریعه نشته دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ترې موړونه یو د سید نجیب طرف نه تاسو ته ډېر سلام دی. امید کوم چې تاسو به ښه وئ. قدرمن وروڼو، تاسو به د موبایل سکرین نه د یوه غریب انسان ویډیو کس وئ. د غریب انسان تعلق سلطان سره دی. دا ویډیو مو ته څو مرګلو را سینډ کړله چې پیره دغه ته لږ هیلپ وکړه. نه دې په باره کې وروڼو زه تاسو ته څو خبرې وکړم. دا کس چې کوم دی که نه یو د سکول ټیچر و او خپل محنت، خپل تکلیف خپله خوري کوله، خپله مزدوري کوله، خو اچانک دی باندې پلش راغللو. پلش وجې نه دې د کوم یو سایډ دی که نه دا مکمل ډیمیج شوی و او بیا چې هغسې علاج کولو. علاج په دوران کې د غریب یوه ګرده چې کومه دی ګرده یې خرابه شوله. وروڼو یوه ګرده خو خود خرابه وه چې د بلې ګردې ته یا اوس لږ څه داسې انفیکشن لګېدلی دی. ډاکټران ته وایي که تا بر وخت علاج نه وکړلو نو تا به د بله ګرده چې کومه دی دا به مکمله خرابه شي. که تاسو ویډیو کې که نه لږ سوچ کړی وي، کوم کس د ته نه ویډیو کوي که نه هغه څه کله وایي وروڼو دي 2 بچي او 5 لوڼې دي. دا غریب انسان ډېر کلکې کلکې ټویې وکړي، ډېر زیات فریاد وکړي. که موږ تاسې وروڼو لږ سوچ وکړو که نه د زندګۍ کې اکثر لوڼو نه چې کوم دی که نه پلار ډېر زیات ګران وي. زه دغه ورور هغې خبرې زه ډېر سوچ و فکر کې کوم چې وکي یو انسان چې هغه دومره غټ بیمار وي، هغه خونې کې 5 لوڼې وي، لوڼې به کوم انداز هغه ته سترګې غړوي پلار ته، کوم انداز به هغه ته مثال کسې به ویلې چې بچی اکثر پلار څه ته تکلیف برداشت کولی شي. چې لوڼې دي که نه وروڼو هغه هېڅ کله یا د پلار درد د پلار تکلیف برداشت نشي کولی. نه بل دا وړه بچي دي، هېڅ سهارا یې نشته دی. نه که خدای ما وکړه که نه که د پلار مړ شو دا 5 لوڼې دا وړه بچي به چا ته سترګې غړوي، چېرته به دار سهار وي. نو موږ دغې ویډیو په ذریعې خپل څو رایه د هغوی کلي والا دي هغوی ته یو ریکویسټ کوو، سوال کوو. د هغه نه علاوه چې څومره موږ کورمیوال غیرتمند خدای خوشحال آباد لره چې د کاظمي چیریټي فاونډیشن کې د موږ هر یتیم، هر غریب، هر مسکین څه مدد کوي. نو هغوی ته زه ریکویسټ کوم چې پلیز تاسې دغه غریب انسان څخه بر وخت مدد وکړئ چې ما که علاج ورته وکړو چې د کوم مشکلات کې دی، چې د کوم تکلیف کې دی، چې دغه نه وځي. خدای دې ته نوې زندګي ورکړي. ویلې وروڼو چې داسې یو کور والا تړلی دی، همداسې مثال نوره وي 5 لوڼې 2 زامن، نه داسې وایي چې مکمله خونه چې کومه دی داسې تړلی دی. نو بس خدای تاسې آباد لره، خوشحال اوسئ. نو زه امید لرم چې انشاءالله د غریب انسان څخه به تاسې ښه بھرپور مدد کوئ، هیلپ کوئ. خدایا داسې دار بدار خلخانه چاته پاتې ما کړي. خدای تاسو ته اجر ډېر کړه. بس ویډیو اخري کې بیا ټول وروڼو ته ګزارش کوم چې پلیز تاسې موږ سره بھرپور مدد کوئ. د کاظمي چیریټي فاونډیشن کې زما کومو داسې غریبانو، یتیمانو، مسکینانو بر وخت علاجونه کوو چې خدای هغوی ته نوې زندګي ورکوي. نو ډېره مننه وروڼو، خوشحال آباد اوسئ. د ما سید نجیب طرف نه تاسو ټولو وروڼو ته ډېر سلام وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.